کله چې شیطان وغواړي چې انسان په خپل کنټرول کې راولي نو تاسو ته پته شته هغه څه کوي. لومبې شیطان د انسان په ژبه باندې حمله کوي او هغه د الله د ذکر نه بندوي، او چې کله شیطان په دغه کې کامیاب شي نو دا باقي اندامونه دا شیطان ته چې کوم دی نو د دې کنټرول آسان شي او بیا په اسانه سره انسان راګیر کړی شي. په دغې باندې د قرآن یو آیات هغه دلیل دی، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، چې کله شیطان په دې خلکو باندې غالب شي نو د الله د ذکر نه چې کوم دی نو وباسي او د الله د ذکر نه د هغه ژبه بنده کړي. او د دغې خلکو باره کې الله فرمایي دغه خلک دا د شیطان یوه ډله ده او دغه ډله چې کوم دی نو دی به په دنیا او آخرت دواړو کې تاوانه وي، په خسران کې به وي. نو اوس په دې خبره باندې سوچ وکړئ چې آیا زه په کومه ډله کې یم، مطلب ذکر کوم نه کومه. که یو سړی ذکر نه کړي نو مطلب دا د شیطان